نن درله داسې یو وظیفه در کوم چې هغه ډېره عظیمه او مبارکه وظیفه ده. په دې وظیفه باندې دا وظیفه د قرآن کریم د یو آیت ده او دا ډېره مبارکه وظیفه ده. په دې وظیفه سره الله تعالی د انسان د زندګۍ هر یو کار سموي. علما فرمایي چې دا وظیفه صرف یو ورځ وکړه، په ګارنټۍ سره به الله تعالی ستا کار حاجت به دې پوره کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د الله تعالی نه امید لرم چې روغ به یې، جوړ به یې، د زندګۍ نه به خوندونه مزې اخلئ. الله تعالی مو تل آباد او خوشحاله ساته. الله تعالی د زندګۍ هر قسم خوشحالي درکړه، زموږ دعا ده. او نن چې کومه وظیفه ما تاسو له راوړې دا ډېره مبارکه او عظیمه وظیفه ده. هغه وظیفه د لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ده. دا داسې ناشنا وظیفه ده، د تجربو نه ډکه وظیفه ده. په دې وظیفه باندې باقاعده تجربې شوي دي، علما کابرین پې تجربې کړي دي. د کوم مقصد دپاره دا وظیفه کړې ده، الله تعالی هغه مقصد پوره کړی دی، بیا یې امت ته بیان کړي دي. بیا الله تعالی موږ باندې قرآن نازل کړی دی. قرآن کې موږ ته آیاتونه را لېږلي دي، په هغه آیاتونو باندې تجربې شوي دي. بیا الله تعالی حضور علیه السلام غوندې پیغمبر موږ له راکړی دی. هغه پیغمبر موږ ته دا تعلیمات راکړي دي. د دې د کار لپاره دا وظیفه، صحابه کرام هم موږ ته د هغې تاکید کړی دی. لکه یو غم رالی، مصیبت رالی، آفت رالی، ته به څه کې په دغه ټایم کې؟ نو وظیفه وکړه. الله تعالی په دې وظیفه کې ډېر خیر او برکت ایښودی دی. نو ګوره، یونس علیه السلام چې د الله تعالی یو پیغمبر دی، یو عظیم پیغمبر دی، مبارک پیغمبر دی. هغه دریاب ته ځي، د مۍ هیټې ته ځي، د مۍ میدې ته ځي، د شپې تیاره ده. علما فرمایي چې 4 تیارو کې یونس علیه السلام ګیر دی، ګرفتار دی. یو د مۍ خیټه ده، بل اوبه دي، بل د معدې تیاره ده، او بل چې کوم دی هغه توره شپه ده. په 4 تیارو کې یونس علیه السلام ګرفتار دی. خو چې کله یونس علیه السلام زموږ د قرآن کریم د دې یو آیت وظیفه شروع کړه، عمل یې شروع کړو، نو الله تعالی ورله نجات د مۍ د خېټې نه ورکړو، دغه 4 تیارو نه ورکړو. نو څومره مبارکه وظیفه ده. اکابرین فرمایي چې یونس علیه السلام عمره غټ کار به زموږ نه وي. الله دې نه کړي چې دومره غټ کار زموږ وي، دومره غټ مصیبت کې موږ ګرفتاري، چې دومره غټ مصیبت نه یونس علیه السلام په دې ذکر مبارک سره الله تعالی هغه نجات ورکوي. تم دا ذکر وکړه، تم دا وظیفه وکړه، په دې طریقې وکړه، الله تعالی به تا د نجات درکړي. که مصیبت کې ګیرې، که آفت کې ګیرې، که څه ضرورت دی، حاجت دی، ارجنټ کار دی پکار دی، یو ارجنټ کار درته راپېښ شو، دا وظیفه په دې طریقه وکړه. الله تعالی به درله دومره خیر او برکت درکړي چې ته به حیرانه یې چې الله دا څومره برکات په دې خپل قرآن کې ایښودي دي، څومره برکات د نبي علیه السلام په تعلیماتو کې ایښودي دي. نو راځو د وظیفې طرف ته. علما فرمایي چې څومره ارجنټ کار دپاره یو کار درته راپېښ شو، نه حل کېږي، ختمېږي نه، نو داسې چل به وکړي چې ته به 11 پېر درود مبارک ووایې، درود ابراهیم به ووایې، بیا به کښېنې 1000 مرتبه به لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وظیفه به وکړې. بیا به درود شریف ووایې. علما فرمایي چې که ته وظیفه کې نو هر یو ذکر سره به یو فر بسم الله لازمي وي، یعنې بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دقه طریقه باندې وکړه. انشاءالله چې ته 1000 مرتبه دا وظیفه پوره کړه، نو الله تعالی به په دغه ورځ کې ستا کار او مقصد به پوره کړي. تا ته به وښیي چې څومره برکت الله تعالی په خپله
ذکر کې او په خپل کلام کې ښودی دی. نو محترم مسلمانانو ورونو، علما فرمایي که بیا هم د یو انسان کار ونه شو نو یو هفته د عمل جاري وساتي او په هره پیره کې یو پیره چې کم دی سیوا کوي، یعنې 1000 1011 1012 1013 1014 دغه طریقې سره دی اته یو پیره د ذکر سیوا کوي. الله تعالی به تمام مقاصد هغه پوره کړي. الله تعالی هم تل اباد خوشحاله ساته او الله تعالی هم تمام مشکلات او آفتونه مصیبتونه سره زمونږه په حفظ و امان کې اوساته. آمین ثم آمین. الله خوشحاله کړه.